د ژوند په لار کې امتحان به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي، سخت وعیدونه د قرآن به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي. د ژوند په لار کې امتحان به راځي. د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. شیطان دښمن د هر انسان ملګرو، شیطان دښمن د هر انسان ملګرو، ډېرې خطرې زموږ د ایمان به راځي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. د ابن ماجې او د مشکات حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمایل یو مسلمان بنده لپاره د الله رب العزت د تقوا نه وروسته څه داسې کامیابي حاصله نه ده چې هغه د نیکې ښځې نه وچتوي. یعنې یو مسلمان بنده لپاره د الله رب العزت په نعمتونو کې لوی نعمت هغه د الله نه ویره ده، خو د دې نه وروسته اوچته کامیابي او لوی نعمت هغه صالحه او نیکه ښځه ده. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة. او هغه نیکه ښځه دا ده که چیرته خاوند څه خبره وکړي نو هغه یې پوره کړي، که چیرته خاوند د هغې طرف ته وګوري نو هغه خوشحاله کړي، که چیرې خاوند یې د څه کار په باره کې قسم ورکړي نو هغه پوره کړي، او که هغه چیرته بهر ته لاړ شي نو دا نیکه ښځه د خپل ځان او د هغه د مال په باره کې د خیر معامله اختیار کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د تقوا د نعمت نه وروسته د مسلمان لپاره د نیکې او صالحې ښځې بیان کړی دی. واقعا درنو اوریدونکو، متقي او پرهیزګار ته چې الله رب العزت نیکه ښځه ورکړي نو الله رب العزت به داسې متقي ته د جنت د ژوند په شان ژوند ورکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د نیکې ښځې څو صفات او څو علامتونه بیان کړي دي. لومړی، خاوند چې ورته وګوري نو هغه خوشحاله کړي. دا د نیکې ښځې ډېر ښه صفت دی. د دې مطلب دا دی چې د خپل د ښایست اظهار هغه د خپل د خاوند مطابق ساتي، چې کله خاوند ورته وګوري نو خاوند یې په کتو سره خوشحاله شي. داسې نه چې سړی کور ته راشي بس نو د سړي نه مخ اړول شروع شي
یا ښځه د تکلیف اظهار وکړي او خپل خاوند پریشانه کړي او داسې جامې په تن وي چې هغه د کتلو لایق نه وي. ډیری داسې خویندې شته چې کله په پردو ودونو کې یا د پردیو په ښادیانو کې ګډون او شرکت کوي د ښو نه ښې جامې په تن کړي، خو دا د نورو خلکو د ښودنې لپاره، خو چې کله خپل خاوند سره په خپل کور کې ژوند کوي دې څیزونو ته بیا د هغې توجه نه وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نیکې ښځې صفتونه بیانوي په هغو کې یو صفت دا دی چې کله خپل خاوند خپلې میرمنې ته وګوري په کتو سره خاوند خوشحاله شي. دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وفرمیل وان اقسم علیها ابرته. د قسم پوره کولو مطلب دا دی چې خاوند په ښځه باندې اعتماد وکړي او قسم وخوري. مثلا دا ووایي چې په الله قسم ته به دا کار ضرور کوې، نو د مسلمانې او نیکې ښځې صفت دا دی چې د خپل خاوند قسم به پوره کوي اگر که دا کار د دې مسلمانې ښځې د مزاج خلاف وي یا د مشقت کار هم وي. دریم صفت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانوي وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. د خاوند په نشتون کې د ځان او مال خیال ساتلو مطلب دا دی چې دا ښځه ازادي نه کوي، اجنبي او غیر محرمو سړو سره د ربط او تعلق علاقه نه ساتي. تاسو به لیدلي وي او اورېدلي به مو هم وي ځینې خویندې شته چې کله خاوند نه وي هغه خور بیا بې پردې ګرځي، هغه خور بیا پردو سړو سره په خبرو اترو کولو کې شرم نه محسوسوي. او د مال د خیال ساتلو مطلب دا دی چې مال بې ځایه نه لګوي، اسراف نه کوي، سامان په حفاظت سره استعمالوي. څنګه چې خاوند موجود و دې اسراف نه کوه، نو چې کله خاوند موجود هم نه وي نو همدارنګه په خپل مال کې دا خیال ساتي بې ځایه یې نه لګوي. نو دا د نیکې او متدینې خور صفتونه دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې بیان کړي دي. نو راشئ خویندو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویناوې واورئ او که په تاسو کې دا صفتونه نه وي د دې نه وروسته یې پیدا کړئ چې الله رب العزت تاسو جنتي کړي او جنت ته داخلې شئ. همدارنګه ابن حبان په خپل صحیح کې او صاحب د ترغیب و ترهیب په خپل کتاب کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره بل حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. محمد رسول الله فرمای ښځه چې کله 5 وخته مونځ کوي، د خپل عزت او ناموس حفاظت او ساتنه کوي او د خاوند اطاعت کوي، نو هغه چې د جنت په کومه دروازه غواړي هغه د جنت ته داخله شي. خورې کله چې ته د 5 وخته منځونو پابندي کوي، منځونه په وخت سره ادا کوي، د خپل ناموس او د خپل د عزت ساتنه کوي، د خپل خاوند اطاعت کوي، نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت له طرفه تاته وویل شي چې ای مسلمانې د کومې دروازې نه چې ته غواړې د هغې دروازې نه جنت ته داخله شه. ښځو دپاره څومره د فضیلت او مرتبې خبره ده. جنت ته د داخلېدلو څومره آسانه نسخه ده چې محمد رسول الله درښودلې ده. عام طور باندې زموږ خویندې په منځونو کې کوتاهي کوي، اکثره خو داسې دي چې د سره مونځ نه کوي، او ځینې بیا داسې دي چې کلی کوي او کلی نه کوي، او ځینې خو بیا داسې دي چې منځونه خو کوي په وخت نه کوي. د سهار مونځ په هغه وخت کې کوي چې لمر راختلی وي، د ماسپښین مونځ په هغه وخت کې کوي چې د مازدیګر وخت داخل وي، د مازدیګر مونځ په هغه وخت کې کوي چې د ماښام د لمانځه وخت داخل وي. نو خویندو
تاسو د مانځه پابندي وکړئ، منځونه په خپل وخت کې ادا کړئ، د خپلو خاوندانو خدمت وکړئ. الله رب العزت به تاسو په مزې سره جنت ته داخلي کړي. الله به مو نیکې ښځې وګرځوي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې ښځو سره په ډیر کم او آسان عمل باندې د جنت وعده کړې شوې ده. د نارینهو په مقابل کې د دوی نه د ډیر آسان او کم عمل مطالبه ده. د ښځو تلل جنت ته آسانه دي. د ګناهونو نه ځان ساتئ، منځونه مه پرېږدئ، د خپلو خاوندانو خدمت او د هغوی اطاعت کوئ، خپل خاوندان خوشحاله ساتئ. بس الله رب العزت به تاسو ته د جنت ټکټ درکړي او په کومه دروازه چې تاسو غواړئ د هغې دروازې نه به تاسو جنت ته داخلیږئ. اما که یوه خور د مانځه پابنده نه وي، که یوه خور د خپل د عزت ساتنه نه کوي، که یوه خور د خپل خاوند اطاعت او فرمانبرداري نه کوي، څه مو خیال دی چې دا به جنت ته داخله شي؟ کله هم نه. د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې سخته مسئوله وي او الله رب العزت به ترې پوښتنه کوي. الله دې زموږ خویندو او میندو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. همدارنګه د مشکات او د بیهقي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم ای النساء خیر؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه یا رسول الله کومه ښځه ډیره غوره او بهتره ده؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ښځه چې خاوند هغې ته وګوري نو خاوند خوشحاله کړي، چې کله ورته څه کار ووایي نو هغه ښځه د خپل خاوند اطاعت وکړي او د خپل عزت حفاظت وکړي او د خپل د خاوند د رضا خلاف او د خوښې خلاف مال مصرف نه کړي، دا ښځه غوره او بهتره ده. مطلب دا دی درنو اوریدونکو چې داسې خوش مزاجه او خوش اخلاقه ښځه وي چې خاوند یې کله کور ته راشي ښځې سره خبرې اترې وکړي نو خپل خاوند سره نرمي او محبت وکړي او په مسکا ورسره خبرې وکړي. که چیرې هغه پریشانه او غمجن هم راشي نو هغه په ښه سلوک او په ښه اخلاقو خوشحاله کړي، داسې نه چې خوله یې بنده کړې وي او ناسته وي. که خاوند ترېنه پوښتنه وکړي نو د شکایتونو انبار جوړ کړي، د اوري دانې نه غر جوړ کړي او خپل خاوند ته یې پیش کړي. د دروغو او د بدګماني په بنیاد باندې اخوا دیخوا خبرې رواخلي او خپل خاوند پریشانه کړي. لکه چې بعضې خویندې او ښځې به تاسې لیدلي وي چې کله خاوند د مسافري نه یا د کور نه بهر کور ته را داخل شي نو د شکایتونو انبار راوړي او د خپل خاوند مخې ته کیدي ستا مور را سره داسې وکړل او ورور دې را سره داسې وکړل، خور دې را باندې داسې ظلم وکړ. نو چې کله دا خبرې وکړي هغه خاوند هم د خپلې میرمن د خبرو نه متأثره شي او د مور او خویندو په خلاف د جنگ جګړو یوه نه ختمېدونکې سلسله قائمه کړي. داسې ښځه د خاوند خوشحالوونکې نه ده، خپل خاوند جهنم ته غورځوي. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله د نیکې ښځې په اړه باندې پوښتنه کیږي رسول الله وایي التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د ژوند په لار کې نصیحت قبول کړه، د ژوند په لار کې نصیحت قبول کړه. خبر او مرګ شته غټ مارم به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي. خبر او مرګ شته غټ مارم به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي.
د ژوند په لار کې امتحان به راځي پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي سخت وعیدونه د قرآن به راځي پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي شیطان دښمن د هر انسان ملګرو شیطان دښمن د هر انسان ملګرو ډېرې خطرې زموږ د ایمان به راځي درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ په غور سره واورئ خویندې خپل خاوند په خوش اخلاقی او په خوږو خبرو باندې خوشحاله کړئ شکایتونه ورته مه کوئ خفه کوئ مه او خپل خاوند باندې جنگ او جګړې مه کوئ تر څو تاسو د الله رب العزت په نزد نیکانې شئ او جنت عمومئ او که خدای مکړه تاسو خپل خاوند خفه ساته او هغه ته مو شکایتونه کول او خپل خاوند مو جنگ او جګړو ته آماده کوه نو کله هم تاسو نیکانې کیدلی نشئ چې نیکانې نشوئ نو جنت بیا د کم ځای شي همدارنګه صاحب د کنز العمال د حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه یو مرفوع حدیث را نقل کړی ابي امامه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا معشر النسوان اما ان خیارکن یدخلن الجنة قبل خیار الرجال فلیغسلن ویطیبن فیدفعن ازواجهن على برازين الحمر والصفر معهن الولدان كأنهن لؤلؤ المنثور حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای د ښځو ټولیا یاد ساتئ کومې چې په تاسو کې نیکانې دي هغوی به د نیکانو خلکو نه مخکې جنت ته داخلیږي بیا چې کله د هغوی خاوندان راشي نو دوی له به غسل ورکړی شي او په دوی به خوشبویي ولګولی شي او دوی به د سرو او زیړ رنګ په ښکلي ښکلي سورلو باندې خاوندانو ته حواله کړی شي دوی سره به داسې بچي وي لکه خورې ورې ملغرلې ښځو دپاره څومره د فضیلت خبره ده چې کومې په دوی کې نیکانې وي د مونځ د روجې او د تلاوت پابندې وي د ګناهونو نه ځان ساتي د خپلو خاوندانو اطاعت کوي د خپلو خاوندانو خدمت کوي هغوی به د سړو نه مخکې جنت ته ځي رسول الله وینا ده یدخلن الجنة قبل خیار الرجال دا خو واقعي د رشک او د غبطې خبره ده او څنګه په ښه شان به خپلو بچو سره جنت ته ځي نن د نیکي او اصلاح والا زندگی اختیار کړئ نن د نیکي او اصلاح والا زندگی غوره کړئ سبا به په ښه شان سره د سړو نه مخکې جنت ته لاړې شئ او که داسې نه وي بیا به الله رب العزت ستاسو نه سختې پوښتنې کوي همدارنګه صاحب د مجمع الزوائد او صاحب د کنز العمال د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث را نقل کړی هغه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چاته چې الله رب العزت نیکه ښځه ورکړه گویا چې الله رب العزت د ده سره د نیم دین مدد وکړه او هغه لره پکار دی چې د باقی نیم دین په باره کې د الله رب العزت یېره اختیار کړي یعنی هغه دې هم حاصل کړي محمد رسول الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې نیکې او صالحې ښځې ته نیم دین ویل شوی ظاهره ده چې د داسې مبارکې ښځې په وجه د دین او دنیا دواړو فایدې حاصلیږي
د دنیا فایده خو دا ده چې د محبت او سکون په وجه ژوند په خوشګوار طور سره تیریږي، ژوند په ښایسته طریقې سره تیریږي، خدمت او اطاعت سره خاوند ته راحت میلاویږي. همدارنګه د بچو تربیت بهتر او دینی وي او د آخرت فایده دا ده چې د دین په معامله کې د خپل خاوند مدد کوي. په مونځ، روژه، تلاوت او نورو دینی امورو کې خاوند ته سهولت حاصل وي او د عبادت زیاته موقع ورته حاصلوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه على شطر دینه فلیتق الله فی الشطر الثانی. کمه ښځه چې صالحه وي، کمه ښځه چې نیکه وي، نو د ښځې د اصلاح په وجه د ګناه او فواحشو په کور کې دخل نه وي. اولاد نیکان او صالحان وي چې د والدینو په حق کې د دنیوي سکون او د آخرت دپاره صدقې جاریه وي. خصوصا په موجوده زمانه کې نیکه ښځه ډیر لوی دولت دی چې د هغې اهمیت په موجوده وخت کې د عیش او غفلت په وجه نشته دی. همدارنګه طبرانی او صاحب د مجمع الزوائد د حضرت ابي امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لمعاذ بن جبل یا معاذ وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل ته وفرمایل ای معاذه شکرګزاره زړه، په ذکر سره تر و تازه ژبه او نیکه ښځه چې د دین او دنیا په معامله کې ستا مددګاره وي د هغه هر څه نه بهتر دي چې خلک هغه حاصلوي، که هغه مال وي او که بل څه وي. یعنی نیکه ښځه چې د هغې په وجه د دین او دنیا دواړو مدد میلاویږي ډیر لوی دولت دی. د دې په وجه د دنیا ژوند به هم ښه ښایسته طریقې سره او په راحت سره تیریږي او په دین کې به هم مدد وکړي، د ګناه نه به بچ کړي او د تقوا په ژوند به باقي ساتي. د نیکي او دینداري په وجه به پخپله هم ځان د ګناه نه بچ ساتي او خاوند ته به هم د ګناه د کارونو نه د بچ کېدو ترغیب ورکوي. نیکي طرف ته به خیال کوي چې دا به د آخرت فایده وي او د چا په وجه چې چاته د دین او دنیا دواړو فایدې رسي د هغې نه لوی دولت به بل کم وي. د دې برخلاف که چیرې ښځه بېدینه وي، د الله د رسول او د آخرت پروا نه کوي، نو پخپله به هم ګناهونه کوي او خاوند به هم ګناهونو طرف ته متوجه کوي. مثلا خاوند سره به بې پردې ځان جوړ کړي، په بازارونو او په میلو کې به ګرځي، که په کور کې ټیوي نه وي نو د بل کور نه به یې راوړي او هغه ته به ناست وي، خپل ژوند به هم تباه کړي، د خاوند ژوند به هم تباه کړي او د خپلو اولادونو ژوند به هم تباه کړي. اولاد به هم بې دین او بې لماز وي او په کور کې به د جهنم ماحول جوړ کړی وي، پخپله به هم دوزخ ته ځي، د خاوند او اولاد د دوزخ بوتللو باعثه به هم وګرځي. د دې ژوند به بیا څه وي او الله به ورسره څه کوي؟ اوسني وخت کې نارینه بېدینه ښایسته ښځه خوښوي، خو د هغه دیانت او د هغې اخلاق ته نه ګوري. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ خویندو ته د نیکي هدایت وکړي تر څو هغوی جنتي وګرځي او الله یې د جهنم نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ډېرې خاطرې زموږ د ایمان به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي. ډېرې خاطرې زموږ د ایمان به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي. د ژوند په لار کې امتحان به راځي، پام په ډېر خیال به قدمونه اخلي.
سخوا عیدونه د قرآن برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي د ژوند په لار کې نصیحت قبول کړه د ژوند په لار کې نصیحت قبول کړه قبر او مرګ شته غټ مارم برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي قبر او مرګ شته غټ مارم برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي د ژوند په لار کې امتحان برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي سخوا عیدونه د قرآن برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي هیڅوک قیامت کې خلاصېدلی نشي هیڅوک قیامت کې خلاصېدلی نشي غریب فقیر او هم شاهان برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي غریب فقیر او هم شاهان برازي پم په ډیر خیال به قدمونه اخلي پم په ډیر خیال به